شپږ اووه میاشتې ستاسو ټایم وشو په شپږ اووه میاشتو کې 400 تعداد برابرول دومره ښه ټیلنټ چې نن کم پیش شو کتونکو ته به زه انشاءالله نشر کوم دوی به مو ګوري داسې کوم جادو دی داسې څه طریقه کار دی چې په شپږو میاشتو کې دومره لوی ترقي کول دا زما وطنا زما ځان وطنا زما سینا پاکستان وطنا زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن زما وطنا زما ځان وطنا زما حسینا پاکستان وطنا زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن د شاه سلمو د ننګیالو خورئ زستا په سر باندې تل ننګ کوما د ښایستونو په سر لو خورئ ستا د دښمن سره به جنګ کوما ستا د چپې چپې به قدر کوم ستا قومیت باندې زه فخر کوم زما وطنا زما ځان وطنا زما حسینا پاکستان وطنا زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن د اقبال او د قائد گلشنې ستا دنګو غرونو سر درو ته سلام ته د سر سید او د جوهر چمنې د آزادۍ او د اسلام پیغام زه د دښمن سره نفرت کوما زه پتا ننګ پتا غیرت کوما زما وطنا زما ځان وطنا زما حسینا پاکستان وطنا زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن زد بلبل او تا میں گل وطن نغمہ نغمہ غزل غزل وطن د ہندوستان د مسلمان آوازی ستا حفاظت په هر قدم کوما د آزادۍ د یو کاروان آوازی ستا نه بازار شما قسم کوما تا سره مینا د فطرت د زما ډک جذبه د اخوت د زما زما وطنا زما ځان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو پروګرام ډېر ښکلی پروګرام د چوګا په خاوره چې کوم د 23 مارچ حوالې سره منعقد شوی و غزالي سکول چوګا شاندار پروګرام وشو پای کې د سکول چې کوم ماشومان هغوی ډېر ښه داسې ښکلي بهترین کردارونه پیش کړه چې کوم تماشبین ناست وو هغوی نه ډېر لوی دادونه واخیستل او په دغه پروګرام کې ډېر لوی خلک راغلي او د پروفیسرز به ورته ووایو د علمي مکتب سره تعلق لرونکي لوی لوی خلک په تیره تیره ایاز صاحب به زه یاد کړم چې د دې علاقې د دې خاورې نامي ګرامي شخصیت دی بې شمېر شاګردان دي تاسو به یې پېژنئ هغوی هم په دې کې بطور مهمان خصوصي وو د دې علاقې نور خلک پکې هم شرکت هغوی کړی و ماشومانو د سکول بهرحال پروګرام حوالې سره به مونږ جلال الدین کوم چې د دې غزالي سکول ډایرکټر دی هغوی سره به خبرې اترې کوو بلکې د دې دا اداره زما په خیال نوې نوې هم ده سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر ډېره مهرباني چې تاسو موږ د پروګرام کې انوایټ کړو خاص کر د پروګرام مختصر شانده ووایه چې یاره کوم مقصد ته دا پروګرام تاسو ارینج کړی ټولو نه اول شفیع الله به تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او دې پروګرام نه ښکلا ښایست ورکړو پروګرام خو د دې ورځې په مناسبت سره او چې موږ د خلکو ماشومانو کې آګاهي پیدا شي عام طور باندې چوټیانې کې سکولونو کې ماشومان د دې نه خبر چې دا ورځ ولې موږ چوټي وکړه څه وجه ده نو په هغې کې خو تقریرونه شو د هغې په حوالې سره ماشومانو کې آګاهي پیدا شو هغې کې په ډیټیل کې نه ځم او بل دا چې ماشومان سټیج ته راشي
او خپل کوم اظهار ما فی ضمیر چې دی هغه وکړي، ماشومانو کې بولډنس پیدا شي چې بیا هغه پریکټیکل لایف ته ځي چې هغه کې هلته د بیا څه مسله نه او خپل ژوند چې دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې تېر کړي، مختلف فیلډ کې چې دی هغه خپل خدمت چې دی هغه پوره کړي. سر تاسو خو زما په خیال چوکا کې ډېر وخت تېر کړ، شپږو کله تاسو خپل سپیچ کې ووایي، بیا چې تاسو دا کوم نوې اداره کولاو کړله د دې ټایم څه وشو؟ د دې خو تقریبا د کالج زما شپږ میاشتې کېږي تقریبا، او د دې سکول چې نرسري ټو 9 د دې یو میاشت لا نه پوره کېږي، او الحمدلله زما سره اوس 400 ابو سټوډنټس دي په مختلف کلاسونو کې، او د دې خلکو خاص کر سټوډنټس د هغوی والدینو او د ټولو محفوظو خلکو خاص کر چوکا د خلکو ما باندې اعتماد کړلی، او ما هم دا کوشش کړلی چې د هغوی اعتماد ته ټیس ونه رسوم. بهرحال انسان یم ډېر خامیانې کمزورۍ نه به راکړي، خو هغه خامیانې کمزورۍ د لرې کولو کوشش کوم، د چا تنقید چې دی هغه په برداشت کوم، لکه هغه په هر دغه نظر باندې چې هغه وکړي، هغه تنقید برای تنقید هغه هم برداشت کوم، که تنقید برای اصلاح هغه ته خو ډېر زیات خوشحاله یم لکه هغه هم برداشت کوم، او زه د الله تعالی مدد او دویم دغه دا چې زه کېدای شي دا یو څیز چې لکه مزید تنقید هغې جواب نه کوم بلکې هغه برداشت کوم، کېدای شي دا زما د کامیابۍ ذریعه لکه. نو بهرحال کوشش د محنت دی کوم چې په دې محدودو وسایلو کې دا اداره چې ده هغه های لیول ادارو سره زه برابر کړم. شپږ اووه میاشتې ستاسو ټایم وشو، په شپږ اووه میاشتو کې 400 تعداد برابرول، دومره ښه ټیلنټ چې نن کم پیش شو کتونکو ته به زه انشاءالله نشر کوم، دوی به مو ګوري. داسې کوم جادو دی، داسې څه طریقه کار دی چې په شپږو میاشتو کې دومره لوی ترقي کول؟ دا جادو سر سټي چلان خو دنده دي او څه دا زما خواته ولاړ دي، دا د دوی کمال دی. صحیح. د دوی هغه شوق دی، محنت دی، جذبه ده لکه، او په ښه طریقه باندې دوی دغه کوي. نه هسې د جلال صاحب زه به وایم چې یاره انرژي څه ده، لکه په دې کې ستاسو کردار څه دی؟ یاره اخلاص ښه شی دی، د اخلاص نتیجه ده. نو ما کې نشتی، خو بهرحال زه وایم چې اخلاص کم کار شروع شي نو ما ګډ کار الله سموي لکه. صحیح. تاسو دلته اداره مخکې بله مو بهرحال دا سوال کیدای شي مناسب نه وي، خو بیا به مو کومه خیر دی هغه تاسو پرېښوده، دغه کې خو نه ځمه چې ولې پاتې شوه، څه وجه وه که نه، بیا تاسو د دې نوې ادارې دغه وکړو. یاره دا اداره به هم داسې پرېږدئ که نه، د دې مستقبل څه وینئ، څه دا سیسټم نه څه ده چې یاره دا به تر کوم حده ورسوئ د چوکا به؟ شبیله به ډېر ښه سوال دی، مناسب دی، داسې خاص وجه خو نه وه. هغه زموږ چون کې درې کسانو شریکه وه، او عام طور باندې زموږ ډېر ښه وخت یو بل سره تېر شوی دی لکه، بس هغه ما خپل حصه پرېښوده، زه راووتم چون کې زما دغه چې دی ایکسپیرینس چې دی هغه زما په ایجوکیشن کې دی، نو ما بل لاین نه شو دغه کولی، شوق مې هم دی، زړه مې هم دی، دا کار باندې بوج کېږي نه، نو ما مختلف قسم سوچونه وکړل، خو دې کار ته ما بل کار ته لاس نه ورته. زه بیا مې سکول شروع کړو، ښه خبره ده لکه په هر ځای کې په پوره تاسو په الو سره تعلق دی، کم سے کم 6 سکولونه دي هلته غالبا، په چوکا کې د درېیم سکول شو، دا ما د دوی سره مقابله نشته چې لکه زه دوی کمزوري کول غواړم، نور سکولونه یا موضوع کې نور سکولونه چې هغه کمزوري کول غواړم، الله تعالی دې کړي چې دا ټول سکولونه د دې علاقې دپاره او د دې ماشومانو دپاره د ترقۍ د تعمیر او ترقۍ او مخ په وړاندې تلو سبب جوړ شي. صحیح. جلال صاحب آخري تپوس کوم که اوس موږ سوچ وکړو تاسو دا بلډینګ چې کوم ښکاري یا دا ځای چې کوم دی داسې شړ ښکاري که نه، ما تاسو مخکې سوال کې هم دا تپوس وکړو چې یاره مستقبل څه وینئ د دې خاورې د دې علاقې د دې خپل سکول، داسې مخکې سوچ څه دی فیوچر کې چې یاره دا ځای به څنګه شي، آباد به شي که نه به شي، مخکې پوزیشن څه؟ زه به ناکامه یم په خپل دې اداره کې، به زه ناکامه یم که ما په د دې ادارې نه ما د ملکي لیول باندې ما ریکارډز جوړ نه کړل، دا به زه ناکامه یم. بل بورډ لیول پوزیشن چې دي هغه مونږ واغسته، لکه په اولني کال الحمدلله مونږ واغسته، په اولني کال د ملکي سطح باندې ما په میث کې فرست پوزیشن اخیستی دی، د دې چوکا ماشوم دی په میث کې په پرایمري لیول باندې فرست پوزیشن اخیستی ماشوم بریدي اکلاړلی د شیرون صاحب دی هغه اخیستی دی. خو زه د اهداف نو ډېر شي اهداف دي، خو زه به که ملکي سطح باندې ما خپل اداره روښانه نه کړه او د دې نوم مې ور نه کړه، نو زه به یم دا به زما ناکامي. تاسو پروګرام کې شریک وای، پروګرام ته په کوم نظر ګورئ، بیا د جلال صاحب دا کوم کاوش چې دی کوم کوشش چې دی په دې خاوره دې ته په کوم سترګه ګورئ؟ زه ستاسو هم شکریه ادا کوم شفیع الله صاحب چې تاسو راغلی او دا کوریج وکړو. زه د جلال صاحب اخلاص ته او د همت ته سلام کوم چې دغلته د سکول کې د حرا سکول کې دوی وو او دوی یو اداره چلوله، خو بهرحال دا کته بره خو راځي په ملګرتیا کې د ځان له خپل یو سوچ وکړو چې زه یو اداره کولاوم. د هغې نه مخکې چې میټریک وشو، کله میټریک سټوډنټان دې نه فارغ شوه، نو د هغه سټوډنټانو لا په یو عارضي یو ځای دغه کو، هلته هغه 40 که څو سټوډنټان دوی سره ډایرکټ ایډمیشن یې وکړو. نو دغه وخت کې یو ګران کار و چې لکه ته په کم دغه باندې ټیچران راولي او دغه راولي او وړو ته دلته په چوکا کې ایجوکیشن مهیا کړي، ځکه زموږ ماشومان یا سوات ته ځي یا تاسو ته پته پېښور ته ځي
او هلته بیا په هاسټلو کې د هغوی حالات صحیح تاسو ته هم پته ده. نو زه د ده همت ته په دې سلام کوم چې راغی او دلته په یو شړ ځای کې هغه شروع شو سټارټ یې واغست او ډېر ښه تاسو سټوډنټان ویل ډېر به پکې نه راغلي ځکه ماشومان یې به پکې داسې چې به نه راغلي او ډېر واړه به نه راغلي چوټۍ نه به پیدا اغستي. خو زه دته دغه یو دغه کوم چې څه کار دې شروع کړلی په نیک نیت باندې کوه او د ده ټیچران چې ټول د سره په ایماندارۍ لګیا دي نو د هغوی ټولو شکریا ادا کوم چې محنت کوي او دا سکول مخکې بوځي. زه خصوصا د همدم ټي وي والا یا نور ملګري راغلي میډیا والا د هغې هم شکریا ادا کوم. دلته چې څونه میلمانه راغلي وو د هغه ټولو انتهایي زیاته شکریا ادا کوم چې هغې په دې لږ وخت کې په دې نوي اداره کې په نیو بلډینګ کې چې دی په جناب پرنسپل جلال صاحب باندې اعتماد کړی دی په ټیچر حضرات یې کړی دی. زه د ټولو خلکو خصوصا زموږ د دې علاقې سره تعلق لرونکي خلکو په د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې الله دې هغې له جزای خیر ورکړي او ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم. تھینک یو ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو پروګرام تاسو وکړه امید دی زما پروګرام به ستاسو خوښ شي. دا یو فکره زه هر ځای وایم چې الله دې وکړي زموږ په خاوره داسې خلک پیدا شي. دا د دې خاورې یقینا دا مخلص خلک دی د خاورې سره د دې بچو سره د دې خلکو د لاسه زموږ د دې خاورې زموږ د دې بچو زموږ د دې تیرو دا تقدیر چې دا بدلېدی شي او دا خاوره رڼا کېدی شي. خپل کوربه شکر الله ته د کیمرمین محمد آصف سره ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د الله په امان.